نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم. محترم اوریدن کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی د والدینو رشتہ لوی عظیم نعمت چې دینو انسانانو دپاره ګرځولې ده. والدین یقینا چې دینو لوی نعمت دی. دین کې دا علماء فرمایي دا دین چې دینو ټول ادب دی. د والدین علاوه ادب د مشرانو د نورو دا ټول چې دینو دین چې دینو دا دی. بیا علماء لیکي چې شریعت، طریقت، سنت او بیا د ټولو حدود او تحفظ چې دی دا چې دینو دین دی. د ټول د دین د ټولو د امور او حدود چې دي د دې حفاظت چې دی نو دا دین چې دی نو دا دی. د رسول الله مبارک نه یو صحابي تپوس کوي چې کوم عمل چې کوم دی نو دا افضل دی، کوم یو عمل چې دی نو دا افضل دی او دا چې دی نو غوره دی. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته جواب فرمایي چې مونځ په خپل وخت باندې کول دا لوی عمل دی او دا لوی افضل عمل چې دی نو دا دی. بیا د تپوس کې دا صحابي ورپسې په دویمه درجه کې بیا کوم عمل چې دی نو دا افضل دی. نو بیا ته حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د والدینو اطاعت او خدمت دا دی. بیا دا صحابي بیا تپوس کوي چې بیا ورپسې چې دی نو څه عمل چې دی نو دا بهتر دی. نو بیا ورته فرمایي چې جهاد دا چې دی نو په دریمه درجه کې په دې موقع باندې دا افضل عمل چې دی نو دا دی. خو د حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حافظه الله چې کوم دینو بیان فرمایي او لیکلي دي چې د هر عمل د پاره د افضلیت دغه وخت مناسب چې کوم دینو دا وي. لکه مثال یو سړی د ټول عمر ذکر کوي، ذکر په موضوع باندې مخکې جمعه باندې څه خبره چې کوم دینو دا شوی وي چې دا الله ته چې کوم دی ډېر نږدې دی، ډېر لوی افضل عمل چې دینو دا دی. خو که چېرې یو کس ولګي او دی صرف ذکر چې دی نو کوي او بل عمل نه کوي نو بیا خو داسې چې دی نو دا نه ده. یا څنګه چې رسول الله مبارک په یو موقع باندې د صلح او د اصلاح د عمل ته لوی فضیلت چې دی نو ویلی دی او د سیرت د کتابونو هم دی نو راغشتي دي چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا فضایل دومره ذکر کو بیان فرمایو چې ورته وایي چې دا د مونځ او د روژې او د دین هم چې کوم دی نو دا غوره ده. نو په دې باندې خو مونځ او روژه معاف کېږي چې دی نو نه، خو دغه وخت کې دا عمل د دې اهمیت رسول الله مبارک چې دی نو فرمایلی دی د دغه د موقع مناسب دا افضل او بهترین چې دی نو دا عمل دی. یا یو کس چې دی نو هغه داسې وي چې هغه وجره زه ټول عمر چې کوم دی نو دا ورکړه کوم، صدقات کوم، ورکوم دا خیراتونه چې دی نو دا ورکوم او دا افضل عمل چې کوم دی نو همدا دی. ذکر رسول الله مبارک د دو عمل مبارک چې کوم دی نو دا فرمایي چې من تواضع لله رفعه الله. څوک چې دی نو تواضع الله ته کوي الله به دې چې کوم دی پورته کوي. دویم دا چې دی مال چې دی نو خرج کوي نو دا به چې کوم دی نو سیوا کېږي. خدا سے نه چې کنه په دې باندې د نور اعمال نه دی چې کوم دینو بریو ذمه شو
دې په دې باندې خلاص شو نه دغه وخت افضل عمل چې کوم دی نو دا دی یا لکه بعض وخت رسول الله مبارک ته یو صحابي چې کوم دی نو راغله یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جهاد ته چې دی نو زم رسول الله مبارک ته فرمایي چې ستا والدین په کور کې موجود دي وته یا موجود دي د دې خدمت چې دی نو وکړه بس دا ستاره لپاره د لوی عمل افضل عمل له نو په دې باندې د جهاد عمل د فریضه ساقط کیږي نه خو دغه وخت کې صاحب د والدینو خدمت چې دی نو هغه ضروري و ځکه چې کور کې بغه به یار مددگار دا به چې دی نو موجودو نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ولا په دغه وخت کې د عمل دا وته چې کوم دی نو خې چې افضل عمل دا دی نو ځکه علما فرمایي لیکي چې دین د خپل شوق د پوره کولو نوم نه دی چې انسان خپل شوق چې کوم دی نو هغه پوره کوي او دا در لپاره چې دی نو دا دین دی نه دی تقاضا ته چې دی نو دا کوي شي رسول الله مبارک په د حدیثو کې وقتن کم درس خولې دی نو هغه د حالات او د ضرورت مطابق تقاضا چې وته مونږ چې کوم دی نو وایو داغه مطابق د افضل عمل د دې فضیلت دی نو هغه خولې دی او د عمل کولو درس چې دی نو په دې باندې چې دی نو دا خولې دی نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا صحابي چې دی نو تاسو کوي افضل عمل څه شی دی مونږ ولا بخپل وخت باندې چې دی نو خولې دی چېرې مونږ بخپل وخت باندې مونږ کول دا لوی افضل عمل دا چې دی نو دا دی نو د وخت نه مراد دا نه دی دا خو د انتظامی امور کې چې دی نو راځي چې مثال مونږ وخت دی نو اول وټاکو چېرې مثال په او بجې باندې به مونږ چې دی نو دا وکیږي دا خو د انتظامی امور دي بس د ماسخوتن مونږ داخل شي د عصر وخت داخل شي د ماښام وخت داخل شي سحر وخت چې دی نو داخل شي او بیا هغه وخت دین مراد چې دی نو دا دی دا نه چې انسان د عصر د مازیګر مونږ کوي نور چې دی نو هغه ډوبېږي او دغه وخت مونږ کوي نو دا په وخت باندې مونږ دا چې دی نو دا نه دی او د انتظامی وخت لپاره یو سړی یو ټایم چې کوم دی نو کو هغه مقرر کو او بیا غي باندې سمند د تدریس سلور وړي نو دا هم څه کوم دی نو خلاف شرع خبره دا چې کوم دی نو چې مونږ اکثر چې کوم دی بیا ولاړو دغه فقها او منه چې کوم دی نو راوړل دا چې د مونږ انتظار په ناس ته باندې د مونږ انتظار په ولاړه باندې نه دا وخت چې کوم دی نو داخل شوی وخت پوره شوی من دو درې چې کوم دی نو دغه اوړي موږ رستو ګورو وخت نه دغه نه چې کوم دی نو دا مراد نه بس وخت داخل شو بس دغه چې کوم دی نو دی حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې وخت مونږ باندې او بیا د والدینو خدمت ولا چې کوم دی نو دا خول دی چې د والدینو خدمت مونږ چې کله عمر لګو دا اوریدل یره داسم سوچته چې د والدینو خدمت او اطاعت به کوم دی نه کوي دا فضایل دا علما چې کوم دی دغه د ترغیب د بار چې دی نو دا فرمایي چې دا په دیني رشتو کې او د کور د نسبی رشتو کې الله تبارک دا ډېر زیات څه کوم دی نسبی په دویم درجه باندې صله رحمی ده صله رحمی مراد چې کوم دی د خپلوانو سره رشتہ داری چې کوم دی نو دغه به وس کول دا چې کوم دی صله رحمی ده او روایت کې راځي د عرش الله تبارک تعالی د دنیا د عرش پیدا کړل الله فرمایي چې د عرش صله رحمی دی عرش دی خو پورې چې کوم دی نو انخته وا یا الله زما به کوم دی سکیږي زما به سکیږي الله ته کوم دی نو جواب فرمایي چې څوک ته چې کوم دی نزدیکی زه به ځان سره چې کوم دی نزدیک کوم مطلب دا چې د اقارب او د اعزاء او د رشتہ داري را نزدیکی ځان سره به چې کوم دی نو دا به دې نو ځان نزدیک کوم د دین چې څنګه ذکر مخکې وشو اتباع سنت ته دین چې کوم دی نو دا ویل شي خدمت چې دی نو دا اطاعت دغه دین دا چې کوم دی ویل شي د حضرت چې کوم دی لیکلي دي ډېر عجیب نکات چې کوم راغشتي یو د شوق چې کوم دی عبادت ته یو په دین باندې تک دی او دغه امثال یو دوه چې کوم دی ذکر کړی یو سړی کور کې والدین چې دی موجود دي وخت باندې مونږ ډېر لوی اجر لري فضیلت لري جمع سره مونږ ډېر لوی فضیلت لري جمعات کې مونږ چې کوم دی خود چې کوم دی اجر دی کور کې مونږ رسول الله مبارک داغه نه منم فرمایلی او حضور پاک صلی الله علیه وسلم معروف روایت دی ترجمه په بار مونږ چې دی نو دا اورو چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي کم کس په کور کې مونږ کوي بڑے میں دا غواړي چې په دې کور باندې اور واچوم خو چې ما سره د ماشومان او زنانو دایره چې دی نو دا راته لوي خو بیا د حضرت چې کوم دی مفتی اعظم صاحب حفظ الله چې کوم دی لیکي او دغه بهترین امثال چې کوم دی ورکړي دي او چې دې کې دا مثال زما د شیخ د ډاکټر عبدالحی عارف رحمه الله چې کوم دی نو چې کوم د تقوی اسماعیلی سے بیعت چې کوم دی نو دا کړي او دا فرمایلو وی چې حضرت دغه چې د دین شوق څه ته وایي
د دین یو خو د شوق چې کوم دی د خپل عمل څه ته وایي او دین چې دی نو هغه څه ته وایي. نو چې دینه مراد دا چې یو سړی وایي چې زه په لومړي صف کې به مونځ چې کوم دی نو زه کوم، کور کې د دې چې کوم دی نو والدین پراته دي، اوس بیا پای کې خپل تحقیق چې کوم دی نو فرمایلی دی که چېرې مثال د ده سره جومات نږدې دی، د چې کوم دی نو وخت چې کوم دی نو هغه لږ لګي، د مرض شدت چې کوم دی نو هغه هم دومره چې کوم دی نه دی، نو دی د کور ته لړ شي او د مسجد ته لړ شي او مونځ دې وکړي او بیا چې کوم دی نو راشي لومړي صف کې ټیک ته دا دین دی. خو که چېرې د ده دغه والدین یا مریض داسې چې په دونه سخت حالت کې دی، جومات مثال د ده نه په پرلانګونو کې هغه چې کوم دی نو دی دا مریض او دا مور او پلار پرېږدي او دی دغه مونځ ته ځي، وایي دا د ده عبادت چې کوم دی نه دی، دا د ده چې کوم دی نو شوق چې کوم دی نو دا دی. په ده باندې دغه وخت دغه د اهمیت چې کوم دی نو هغه چې دی نو هغه دغه وخت کې دا چې کوم دی نو دا دی. دوی مثال او نظیر چې کوم دی نو فرمایلی یو سړی دی یو ښځه ده، دی په ځنګل کې چې کوم دی نو اوسي او هلته اوسي، بیابان دی د شپې د جان د مال د عزت نفس دا ټوله چې کوم دی نو خطره ده، دا ټوله چې دی نو دا خطرات دا چې دی نو موجود دي. او دی وی زما زه به 2 کیلومتر او 3 کیلومتر به زه جمع ته ځان چې کوم دی نو صبح ښځه ورته وایي ته کوم خوا ځې ما چې کوم دی نو چا ته پرېږدې که یو درنده راغی یا زما عزت چې کوم دی نو ته هغه 3 کیلومتره لرې دا چې کوم دی نو ځې د باندې وي دغه وخت کې دغه ضروري تګ د عبادت نه دا به د کور کې د عبادت دا به چې کوم دی نو کوي. او که چېرې دی ځي وایي دا د خپل شوق پوره کوي، اتباع د دین او سنت دا چې کوم دی نو دا نه کوي. مثال په کور کې مونږ د مریض پروت دی، مور پرته ده، پلار چې کوم دی پروته دی، مونږ وایي چې نه د دین دغه وخت ضرورت دا عمل دی، مونږ هلته ځو دا پرېږدو، نه دا چې کوم دی نو دین نه دی. یا به یو بل یو نمونه مثال ورکړی د دین ټولې شعبې چې کوم دی نو دي. یو صاحب دی هغه وایي ما علم بس زه چې کوم دی نو کوم کتاب مې لاس کې راغشتی دلته سبق هلته سبق دا سبق او مثال د دعوت یو ځای کار کي نه دا نه دی، دا بس العیاذ بالله دی بس زما دا کار چې کوم دی نو دی د ده وایي دا خپل کار د شوق دی، دا د دین چې کوم دی نو دا نه دی. مثال یو څومره نه بس بای موږ دغه د تصوف دغه لاین چې کوم دی راټینګ کړی دغه چې کوم دی نو دین دی او دا نور شعبې دا دین نه. حضرت وایي دغه شوق دی دا دین چې کوم دی نه دی. یو صاحب وایي نه بس زما دا کار ټیک دی، د سفرونو کې به زه کال تا چې الله څلور میاشتې دا دي صرف دا شعبې دي، نور دین چې کوم دی نه دی، نه دا وایي شوق دی، دا دین چې کوم دی نو نه دی. نو د دین اتباع ضرورت رسول الله مبارک په دغه طریقو دستور کې دا وایي چې دین د اتباع نوم دی او وایي چې بیا د دې حدود حفاظت چې کوم شي کوي نو دغه تصوف هغې ته چې کوم دی نو وایي چې دا ټول څیزونه په یو نړۍ کې دا به چې کوم دی نو رالي. ټیک ده یو سړی یو وخت یو کار چې کوم دی نو کولی شي، لیکن د نور ته په دې نظر باندې کتل چې دا افضل زه کوم دا نور داسې نه دي، وایي دا نه دی، دا د شوق خبرې دي، خو دا د دین د اتباع چې کوم دی نو دا نه دی. باقي د فضیلت ورته دی الله تبارک وتعالی دغه درجات چې کوم دی نو کړي دي. ګوره یو سړی مثال چې کوم دی نو وکیل دی نو هغه انجینرینګ نشي کولی، یو انجینرینګ دی هغه چې کوم دی نو انجینرینګ کړی دی د طب چې کوم دی نو دا علم دا هغه چې کوم دی نشي کولی خپل درجات، لیکن نورو ته په دغه قدر نظر او په قدر په دغه سترګو باندې ګوري دغه وی دین اتباع چې کوم دی نو دا دی. بیا حضرت چې کوم دی نو عجیبه فرمایلی چې ګوره د والدینو خدمت دومره زیات چې که چېرې تا هغه د شریعت د اصول مطابق د علم فرضي نه منې کوي، د علم فرضي 2 قسمه علوم چې کوم دی نو دي دا یاد لره. یو چې کوم دی نو فرضي علم دی چې مثال زه به مونځ زده کوم، روژه به زده کوم، دې اصول به زده کوم، څنګه به ماتېږي څنګه به نه ماتېږي، اودس او تیمم دا به چې دی نو زده کوم، دا فرض علم دی، دا په هر چا باندې فرض دی. یو سړی دا چې کوم دی زده کوي او والدین نه پرېږدي نو په دغه وخت کې به د والدینو حکم دی نه مني، دی به ځي او دا زده کړه به چې کوم دی نه زه به استاد ته کښېنم زه به چې کوم دی نو دا کښېنم. یو حضرت لیکلي چې یو مروجه علم دی، وی اکثر مونږ په تعلیم کراچۍ کې چې کوم دی نو طلبا چې دی نو راشي ای چې کله فارم ډکوي یا د هغې نه مونږ خپله انټرویو کوو تپوس ته کوو چې دا علم ته چې کوم دی نو راغلی دی، څومره لوی علم دی، څومره لوی حیثیت دی، څومره لوی شان دی د بقا د دین د حفاظت دا چې کوم دی نو ذریعه ده. نو یې تپوس دې وکړو چې د والدینو اجازت در شته او که نه چې کوم دی نو نشته، نو یې خاموش شي، والدینو ورته اجازت نه کړي دې سفر چې کوم دی نو کوي 8 کاله او د علم چې کوم دی نو کوي. نو حضرت د دې په جواب کې لیکي چې دا هم ګورې شوق دی،
دا عبادت او دین چې کوم دینو نه دی ځکه والدین چې کوم دینو اطمینان سره کا بیا چې کوم دی راشو داغي به ضرورت به دا به چې کوم دینو وي او بیا د رسول الله مبارک یو حدیث شریف دی چې کوم دینو راوړی دی رسول الله مبارک یو صحابي راغی جهاد ته زم ډېر په جوش خروش کې او یا رسول الله په داسې حالت کې رالم چې ما دا والدین په جړه چې کوم دی پرې خودل ایوي چې مزه او مې نه چې کوم دی زم ای جړه چې کوم دی شروع کړه او زه روان شوم حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي ارجه واپس بیرته وګرځا او هغه والدین چې کوم دی او خاندوا دغه ستا چې کوم دی دین دی او دغه ستا د کړي په دغه وخت کې څومره ضرورت څومره به کوم دی داو الارز د والدینو د حقوق د دین په د حدودو کې د حفاظت کې لوی اجر او لوی حیثیت کوم دی لري د رسول الله مبارک د صحابیت ډېر لوی شرف دی او د امت او د سنت والجماعت عقیده چې دین دادا کچره د امت او د روی زمین باندې یو ډېر لوی ولی الله چې دین غوړي ني ډېر لوی فقيه امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه چې کوم دین ولي چې کوم دین ني او بل خو د رسول الله مبارک سره یو صحابي دی یو لحظه وته کتلی دی ممان وتا الله تبارک وتعالى نصیب کړی دی کلمه چې ګدنو دا ویلې ده د رسول الله مبارک په صحابیت په دې شرف ول چې کوم دی حاصل لې د هغه صحابي شان ته دا کس چې کوم دی نه رسی ولې چې هغه د رسول الله مبارک زمانه مونته هغه سره ملاقات شوه ایمان به چې دینو دا راوړل دی داغه عظمت او داغه شان چې کوم دی نو ډیر زیات دی او ځکه یو صاحب لیکي ابن حجر رحم الله غالبا لیکي چې د امیر معاویه صاحب رضی الله تعالی عنه او د عمر ابن عبد العزيز رحمت الله تعالی علیه په فرق کې یو صاحب چې کوم دی د شر د پاره ته پوس کوي ځکه چې د معاویه صاحب خپل مناقب خپل حالات چې کوم دی تیر شوی دي او عمر ابن عبد العزيز رحمت الله تعالی د امت ډیر لوی سرمایه ده ډیر لوی سلطنت او خلافت چې کوم دی نه کړی دی ډیر لوی خدمت چې دی نه کړی دی ډیر لوی شان دی او دا صاحب دی تابعی دی تابعی غالبا چې د وخت د وفات کې د اسمان نو د پرچه چې کوم دی نو راځي او پای باندې لیکل شوی دی چې الله تبارک وتعالى د عمر ابن عبد العزيز ته د ور د جهنم نه چې کوم دی نجات او خلاصي چې کوم دی نو دعوت ورکړی دی نو دې ته تاسو کوي چې د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ غوړه دی او کنه عمر ابن عبد العزيز رحمت الله تعالی علیه چې کوم دی نو دا غوړه دی ناغه دی واجب جواب ورکړي چې زمونږ عقیده خو چې دی نو دا ده چې د رسول الله مبارک د صحابي چې کوم صحابي دی هغه په کوم اس باندې ګرځیدل دی د اس هغه سپېمو کې چې کوم خوره چې کوم دی نو تللی ده نو عمر ابن عبد العزيز هغه ته چې کوم دی نو دا نه رسي ځکه دا د صحابیت شان چې کوم دی نو دا دی د صحابیت دومره لوی حیثیت وته الله تبارک وتعالى چې کوم دی ورکړي په دغه د رسول الله مبارک زمانه یو قسم مومي اویس قرنی رحمت الله تعالی او ته مونږ وایو د رسول الله مبارک زمانه مونتره د خپل د مور خدمت او اطاعت او محبت دومره زیات چې کوم دی نو کوي چې رسول الله مبارک ته کوم دی نو لیکل لاليږي مکتوب کوي او یا وت یو کس راځي ول پیغام ورکي چې حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زما ملاقات تاسو ډېر شوق دی چې ستا ملاقات زه چې کوم دی نو دا حکم لیکن د مور خدمت نه چې کوم دی نوزګاری کوم سوکم حضور پاک صلی الله علیه و وسلم بل جواب فرمایي اویس بس ته مور خدمت چې کوم دی نو کوا او په دې حالت کې د رسول الله مبارک د دنیا نه کوچ چې دی نو کوي او زی صحابه چې کوم دی نو هغه اطراف ته چې کوم دی نو خې دا غینه مخ کې په دې غړ ورشه او دا اویس صاحب ولا په دغه وخت کې ملاقات چې کوم دی نو دا نکیږي وفات کیږي او رسول الله مبارک دا ویس قرنی رحمت الله تعالی ته د صحابي شرف او حاصل چې کوم دی نو دا نشو زمانه د رسول الله مبارک مونته ایمان متنصیب شوه دی لیکن د رسول الله سره ملاقات وته نشو نو امت د علما او د صحابیت شرف ته کوم دی نه بخي خو الله ولا دمر لوی درجه ورته کوم دی د مور په خدمت ورکړه چې رسول الله مبارک د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته کوم دی فرمایي او د عمر فاروق سے په صحابو کې خپل شان دی رسول الله مبارک فرمایي چې د دو امر الله تبارک وتعالى او دو فضیلت چې کوم دی د عمر فاروق سے دا چې کوم دی نو دي
چې کوم د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زړه کې کوم خبره الله چې کوم دی هغه واچي الله دا هغه مطابق چې کوم دی وحي فرمایي قران کې چې کوم دی حکم او فیصله دا چې دی راضي او دویم دا چې عمر صاحب کوم ځای کې نو فرشتي هم حیا کې او شیطان هغه ځای ته چې کوم دی نزي نو رسول الله مبارک عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته چې کوم دی فرمایي اے عمر د دې قرن نو یو کس په چې کوم دی راضي او اویس دا چې کوم دی نوم دی او ځان ته د هغه نه دعا چې کوم دی دا وغواړه دا حضور پاک وسلم الفاظ فرمایي او وی چې کوم دی دا چاته د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته چې کوم دی فرمایي چې دا هغه نه ځان ته دعا چې کوم دی دا وغواړه دومره لوی شان و د الله وی د مور په دې خدمت باندې چې کوم دی دا ور کړی دی وی چې حضرت چې کوم دی لیکي ډېر بهترین دغه نکات دی چې کوم دی راون کړی چې د شیخ الاسلام حضرت غزالی صاحب رحمت الله تعالی علیه چې ډېر لوی و د ډېر لوی مقام وته الله په علم تصوف علم لدنی علم وهبي الله ول ټول چې کوم دی ور کړی دی ابتدا کې د مور خدمت د وجه د علم چې کوم دی پوره نه کپړې خودو او بیا د مور د خدمت د کلف فارغ شو یا غفوت شو یا نور ضرورتونه برابر شو او بیا علم وکړو الله ولا چې کوم دی دومره په دنیا کې اوچم کاو چې د حضرت چې کوم دی د علم د مرګري بلاوا چې کوم دی نو لیکن نن د هر چا په جواب باندې د محمد ابن غزالی رحمت الله تعالی علیه نوم چې کوم دی دا چې کوم دی موجود دی او دا د والدینو چې کوم دی دا خدمت دی رزق یو انسان چې کوم دی سیوا کول غواړي دا د مور پلار د خدمت دا چې کوم دی ډېر ضروري دی او موږ وایو چې کنه په دې موضوع باندې خبره دا سیوایي کارو مخکې به داسې لګېده لیکن څومره چې د دنیاوي علوم چې کوم دی سیوا کېږي څومره زده کړه تحریک دا چې کوم دی سیوا کېږي نو د اقدار مونږ د مغرب نه تاثر دومره چې کوم دی هغه دا والو چې بیا د والدینو په هغه طرز باندې چې کوم دی جون دایي غریبانو تیریږي الله دې نه کې د داسې وخت د فیصلې خلکو ووي چې مور او پلار هم خلکو چې کوم دی ویشلي دي چې دا پلان به کوم دی تاسو سره یو د مور به کوم دی تاسو سره یو صاحب خپل یو حکایت چې کوم دی لیکي او سټوري وته یو غیر بیا شکل عمر کړی دی خو بیا هغه محقق چې کوم دی هغه باقاعده تل دی او هغه سفر او هغه ځای چې کوم دی دا خولي دي چې دغه شان والد یو جو هغه مور چې کوم دی بل مور بل چې کوم دی نو هغه او بیا دا یو د ملاقات پسې به دواړه به کوم دی نو ترسیدل چې افسوس چې زموږ ملاقات وشي یو سړی 10 کاله 40 کاله پلار او مور ښځه غاوند وخت تیر کې واخره کې وخت راشي تقسیم د هغې دواړو چې کوم دی نو وشي نو وایي چې په ریلوے سټیشن کې ودایي ملاقات به کوم دی کېدو او ټایم یې ودایي خو چې بس دی کې به ته به یو ورځ به دا به وځې او دا به دا نو دواړه غریبانان یو ځای کېدی چې کوم دی نو دا چې کوم دی نو شو نو چې کله ملو شو هغه چې کله د ټرین انتظار وو نو پای کې جړه باندې به وخت چې کوم دی نو تیر کو یسو کو پلار جدا او مور چې کوم دی نو جدا د کراچۍ ته چې کوم دی غالبا د چیپ اټرس یاد لري اې دي چې کوم دی یو لیکل هم سمخ راغلی په دې اخبار کې یو کس چې کوم دی فوت شو زوی چې کوم دی ډېر بهترین سبق ویلو ډېر لوی عہده باندې چې کوم دی موجود دی ایو ول دا اور لسټل نه چې کوم دی نو کالو کو چیرې راشه تاسو هغه پلار را شوی دی او ته تاسو د ارس هغه چې کوم دی کو یو لفظ ولا چې کوم دی لیکلو لکه څنګه چې موږ چیرې دی تجهیز او تکفین چې کوم دی شو قبر او کنه کفن واچو غسل ورکا وی تاسو د چې کوم دی نو پیکینګ وکړي پته تاسو دی غسل وته ورکې بیا راغون کې او بیا چې سب الله شنو زبا غدر کوم او بس دله بچ کوم دی کوم حاشا وکلا دا زور افسوس چې کوم دی وخت دی نو الله دې نه کې زموږ معاشره خو دې طرف ته الله تبارک تعالی رحم دې فضل له دې غاړه ته نه روان لیکن د والدینو حقوق ډېر زیات دي او بعض وخت هغه احساسات انسان نشي فیل کولی او هغه چې کوم دی کېږي لکه مثال په دومره لوی مصروف وخت کې یو سړی د بار نه راشي د سرویس کې یا بل نوکري وي او دې هغه مور د ټایم چې کوم دی هغه نشي ورکولی نه کمرې ته لږ کښېنه 100 روپۍ نیمه وواړي خبرې دا وکړه دغه ټول عبادت دا چې کوم دی نو دی د حدیث شریف کې راځي چې د مور او پلار ته وګوره که نه مور ته وګوره د عمرې ثواب الله والا دا چې کوم دی نو ورته ورکوي په داسې نظر باندې ورته وګوره او روایاتو کې دام راځي چې د والدین د چا چې کوم دی فوت شي او دین مثال په تور خفتلی یا دی هغه درجات بلایي د دې پسې یعنی خیرات دعاګانې به لري چې کوم دی رسي
او د کتاب الروح چې کوم دی لیکلي د رسول الله مبارک حدیث شریف راغشته علامه حافظ ابن قیم رحمه الله چې د جمعې پر ورځ باندې یا د جمعې په شپه باندې قبر ته یو کزي بینه دی چې کوم دی پیژني دا زما زوی راغی زما رور راغی زما خاون دا چې کوم دی راغی او په دې ولا انس او محبت دا ولا مسلېږي د مرګ نه پس دا حق چې کوم دی نو زیږ ملاقات او دعا دا وغیرہ چې کوم دی نو کوي الله تبارک وتعالى دې مونږ ته د اوردنو د حقوقو ته دې چې کوم دی نو دا سوچ نصیب وګرځي الله دې چا جمدی دي الله ولړي عمر ورکی او چا وفات شي الله دې په رحم او فرمای واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ارحم كرمك على والدين طول باقي طول كن جمدلي الى سيادة كامل عافية ودنسي بوغر زمن طول باندې رحم كرمك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا رب